الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سورة حاقہ شروع کو. حاقہ اغا حالت یقیناً واقع کیدون کی توائی چی اغا ورځ د قیامت تا نو حاقہ د قیامت په نومونو کی یو نوم دی نو دا راواغسته شو او دی صورت ته به طوری نوم کی خوده شو یعنی سوره حاقہ مکی دی د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی او مضمون په لحاظ سره هم د مکی صورتونو هغه اهداف ادا کوي چې اثبات د عقیدې او اثبات د ایمان او پدې کې کوم خلکو چې د عقیدې خلاف کړی دی نو د هغې معذب کول، کوم خلکو د خپلو پیغمبرانو هدایت او تعلیمات مسترد کړي دي نو هغې خلکو ته الله تعالی عذابونه ورکړي دي نو د هغې یو فهرست به درته وښیي چې دومره قومونه دا الله تعالی تباه کړي او هلاک کړي. خو دلته محور الصورت چې څه ته وایي چې دا صورت د هغې نه تاویږي او هغه ثابتول غواړي نو هغه تصدیق د قرآن دی، تصدیق د قرآن او اثبات د قیامت دی دا او اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او په دې کې قریشانو ته یره ورکول دي او امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکول دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقہ اغا حالت یقیناً واقع کی دن کے ثابتی دن کے ملحاقہ تسپوئی گی حاقہ سشے دے دا تکرار د پارا د تعظیم د دے ورځ دے د دې د حول او د هیبت کې نول د خلکو په ذهنونو کې. ملحاقہ حاقہ سشے دے اگر حالت واقع کی دن کے یقیناً سشے دے او بیا دریم ځل وما ادراک ما الحاقہ سشی پوه کړی تعالی پیغمبره چې حاقہ سشی دی ځکه د حاقې علم چې کله به واقع کیږي او د حاقې دا علم چې په دې کې به کم مصیبتونه او تکلیفونه راځي او د هغې منظر پیغمبره تعالی نه دی لیدلی. کذبت ثمود وعاد بالقارعه نسبت د دروغ کړو ثمود قبیله او عاد قبیله بالقارعه پاغا عذاب ټنګون کی باندې پاغا ورځ قارعه د قیامت ورځ ته وایي ځکه چې دا ورځ کله راشي د قیامت دا ورځي نو د خلکو د غوږونه به وټنګي داسې قارعه. فاما ثمودو دا تفصیل دا اجمالی خاکا الله ثمودیان او عادیان هلاک کړي دي د دې وجنا چې دوی د قیامت ورځ نه منله. فاما ثمودو هر چې ثمودیان دي فاهلکوا بالطاغیه دوی هلاک شوي وو په هغه عذاب باندې چې د حد نه تیر شوی د حد نه. او واما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه هر چې عادیانو نو فاهلکوا بریح دا هلاک شوي په هغه سیلۍ او باد باندې صرصر چې هغې آواز بکاو او عاتیه معنا سرکشه شوی و. کمې پرشتې چې پې الله مقرر کړی وي کمې پرشتې د هغه پرشتو نه بغاوت کړی او د هغې د طاقت نه بار شوی او د هغې وس پې بیا نه رسېده یعنی عاتیة علی خزانها
د هغه خازنانو د غریب نه بار شوي. دیو جن عبدالله زوی د عباس وایي الله رب العزت چې څومره بارانونه کوي نو دا په یو میزان باندې کوي، په یو طریقه باندې کوي. تاسو لږ رامخکې شاته هلکان ته ځای وشي. په یو میزان باندې دا کوي، په یو اندازه باندې کوي. څومره بادونه چې الله تعالی را پریدي، څومره بادونه چې الله تعالی را پریدي، نو هغه بادونه هم په یو میزان باندې او په یو انداز باندې. لیکن په عادیانو چې الله تعالی کومه هوا را پریښې وه هغه بالکل د میزان نه بار شوې وه او هغه د هغه داروغګان او مقرر شوو پرشتو اختیار نه وتې وه. او د نوح علیه السلام قوم چې الله تباه کو نو هغه وخت هغه اوبه هم الله په یو میزان نازلوي، هغه هم په خپلو کارندو باندې غالبه شوې وه هغه اوبه او د هغې د طاقت نه بار شوې وه. سخرها تابع کړې وه الله دې باد لره علیهم په دې عادیانو باندې 7 لیال وشپې و 8 ایام او 8 ورځې، پوره وشپې او 8 ورځې دا هوا چلیدله. او حسوما معنا دا ده چې فی در فی چلیدله، فی در فی چلیدله. په دې پوهېږئ؟ فی در فی چلیدله، یعنې دې کې وقفه نه راتله. او دا هغه خلکو چې دوی دا خبره کړې وه ومن اشد منا قوه، چې پیغمبر ورته ویل زما رب دې به مونیسي ګورې، نو عادیانو ورته ویل زموږ نه به څوک ډېر مضبوط او کلکي چا به مونږ نیسي. نو الله ویل ښه ده زما پرې مخلوق کې یو کمزور مخلوق در باندې در پیدم دې ته ځان ټینګ کوي. نو هوا د الله په مخلوق کې کمزور مخلوق دی، دا یې پرې راپرېښوده هغه بدماشي ترې نه ویستله. نو قرآن وایي فتر القوم فیها سرعا، اینې به ته د عادیانو لره په دې عذاب کې سرعا نسکور پراته. دا هوا به پرې خوله کې ننوتله او لاندې به ترې وته او دې هوا به اوچتول د ځمکې او د اسمان پرې منځ کې او بیا به د ځمکې ته ریشتل. او داسې لوی لوی تنې وي د هغوی، لوی لوی بدنونه چې قرآن د هغې باره کې فرمایلي دي لم یخلق مثلها فی البلاد. د عادیانو غوندې طاقتور او مجسم خلق الله وایي ما په ښارونو کې اندې پیدا کړی. دومره لوی زورور او تکړه خلکو، خدا داسې په دې عذاب کې نسکور پراته وو گویا کې ته به وایې کأنهم گویا کې ته به وایې چې دوی اعجاز نخل خاویه، ته به وایې ګینده هغه سټې ډډې د کجورو دي خاویتن را پرېوتې. دا کجوره چې کله زړه شي د دې د هغې خروش شي او دا ډډ شي اس طرح ولوېږي. نو د هغه ډډو زړو کجورو چې راوغورځېږي د هغې په شان دا عادیان لوی لوی بلاګان پراته او دا سټونه یې وله مات کړي او د دې مخ د ځمکې نه یې پناه کړي. فهل ترى لهم من باقیه، پس اینې ته ای مخاطبه د هغې دپاره یو نفس باقیه، یو تن ترې نه بچ شو، هېڅوک بچ نه شو. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه، راتله کړي فرعون او هغه قومونو چې مخکې وو د فرعون نه، والمؤتفقات او خاص کر هغه کلي لاندې باندې کړی شوي او راتلی کړي بالفعلة الخاطئه، په هغه کار خطا کار باندې چې د الله نه انکار، د الله د پیغمبر نه انکار، د الله د احکامو نه انکار، د الله د شریعتونو نه انکار، د الله د پیغمبرانو نه انکار. او افعلة الخاطئه دا وه، دا خاطئه اسمی صفتی دی، دا مخکې موصوب غواړي، هغه فعله ده. دا
فرعون هم خطاکارو او چې کوم قومونه د هغه نه مخکې بدماشان تیر شوي دا هم په خطا کې پراته او خاص کر هغه خلق چې هغې باندې الله تعالی د هغې کلي لاندې باندې کړي دي چې هغه قرای قوم لوط دي دا 15 کلي او مرکزي کلی د هغې صدوم او دا ډېر 15 واړه ښار یې ډېر د شریرانو بې غیرت او بېایمانانو نه ډکې وې دا بالکل بې غیرتو دوی به ګوره لکه د ښځو خپې سرې کولې لاسونه به یې سره کول دی بې غیرتو او دوی به په مجلس کې باد هم پرېښودل په ډاګه باندې باد به یې پرېښودل او دا بد عمل به په مجلس کې د یو بل په مخ کې هم کو او دا د ټولو نه لوی بې غیرته په دنیا کې یو د اوس هغه ابلیس دی دا کار چاله نه ورته استعمال د سړو دا کار چاله نه ورته نو دا ابلیس دوی کې یو کس په ځان باندې آماده که او چلې ورته وښود د ټولو نه لوی بې غیرته په دنیا او آخرت کې دا ابلیس ملعون دی دا د بې غیرتۍ سبقونه ټول د انسانانو ته هغه ښی لګیا دی دا بې غیرته معلم دی او بې غیرته استاد دی دا ابلیس ملعون خو موږ هغسې وله د یارانې غېږ ورکړې ده چې هغه څه وایي هغه کوو چا پسې خوشحالېږي هغه کوو نو وایي مؤتفقات هم زده شه که نه جبریل علیه السلام راغی او دا وزر یې داسې وو او دا 15 واړه ښارونه یې سره د ځمکې نه اوچت کړه او اسمان ته یې ورسول چې د دوی دا خبرې هغې او د هغې فرشتو او د فرشتو دوی اورېدلې او بیا یې رانسکوک او پرې ځمکه یې راواچول او په هغه ځای کې اوس تور ډنډ دی تور ډنډ او د بحیر مردار حصه ده بحیر میت چې ورته وایي د هغې حصه ده مولانا مودودي رحمت الله علیه لیکلي دي په هغې کې زنده سر نه پایي په نور اوبو کې خو بېشماره مخلوق دی خو هغه ګنده ځای چې قرای قوم لوط دي د هغې نه ډنډ ساز شوی دی او د بحیر میت حصه ګرځېدلې ده په هغې کې حیوانات نشي اوسېدلی یعنی دومره ګنده عمل چې هغه اوبه اوس دومره ګنده دي زهریله دي چې په هغې کې حیوان نه اوسېږي میان وغیره وغیره چې کوم مخلوق دی په سمندر کې د اوچې نه زیات مخلوق ښودلی شوی دی نو ځکه وایي چې والمؤتفقات او هلاک کړه الله کلي والا او لاندې باندې کړی شوي کلي والا په هغه پعلا او ناکار عمل سره فعصوا رسول ربهم دې ټولو قومونو نافرمانی د خپل پیغمبر کړې وه نافرمانی د الله د پیغمبر کړې وه فاخذهم اخذة رابیه پس ونیول دوی له الله په نیولو اوچتو باندې رابیة زایدة ونیول دوی له الله په نیولو سختو زیاتو باندې او تفصیل دا دی انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه عبدالعزیز عباس چې وایي چې دا هوا او سیلۍ دا د هغې داروغګانو او د هغه کارندو فرشتو د لاس نه وتې وي د میزان یې توی کړی او بار وتې وي د میزان نه او د هغه کوم خلک چې کوم فرشتې چې په هوا مقرر دي د هغې د اختیار نه وتي نو دا دلیل یې پیش کړی عبدالله صاحب انا لما طغى الماء انا یقینا کله چې سرکشه شوي اوبو په خپلو خزانو باندې حملناکم فی الجاریه سواره کړه تاسو لرا یعنی ستاسو نیکونو لرا په معیت د نوح کې فی الجاریه په هغه کشتۍ روانه کې لنجعلها لکم تذکرة وتعیها اذن واعیه لنجعلها دې دپاره چې وګرځو مونږه دې کشتۍ لره لکم ستاسو لپاره تذکرتن یو عبرت دا ستاسو لپاره یو عبرت دی دا ستاسو لپاره یو یادګار دی یادګار وتعیها اذن واعیه او دې دپاره چې یاد کړي دې لره غوږونه یادونکي دا کیسې یادې کړي ځان سره فیضا نفخ فی الصور کله چې پوک وهلی شي په شپېلۍ کې
نفخة واحده یو پک وهله دا هغه دې ته نفح الساق وایي د دې پوکي سره به خلک ټول مړه شي هر شی به ختم شي وحملت الارض والجبال او پورته به کړی شي ځمکه او غرونه فدکتا دکتا واحده فدکتا وټکولی شي دا دواړه ټکول دکتا واحده یو ځل ټکوله دا ځمکه او اسمان دا ځمکې به پورته شي غرونه او دا به الله تعالی دا ځمکې ځمکو ته او دا غرونه به دې غرونو ته ووهي دسې فیومئذ وقعت الواقعه په دقه ورځ باندې به واقع شي هغه حالت واقع کېدونکی چې قیامت دی قیامت به برپا شي وانشقت السماء وبشلیږي اسمان فهي یومئذ واهیه پسې به د اسمان په دې ورځ باندې روس دا اسمان چې لکونه کاله وشو لکونه کاله او اسمان اقص محکم مضبوط چت دی هیڅ چو پکې نشته هیڅ سوری پکې نشته په دغه ورځ باندې به دا اسمان داسې روس داسې په خپله به راغورځېږي او چونکې فرشتو مسکن اسمان دی نو چې اسمان رانیږي نو فرشتې به چرته نو قرآن وایي والملک علی ارجائها ای با فرشتې په اطرافو د اسمانونو باندې دا فرشتې به د یرې نه د اسمانونو طرفونو ته غونډې شي اسمانونه به یو ګویه کې یو قسم له خالي کي ځکه چې اسمان به زلزله شروع شي هغه به غورځېږي ويحمل عرش ربك یا فوقهم یومئذ ثمانیه پورته کړی به عرش د پروردګار ستا ای پیغمبره فوقهم پورته په دې خلکو باندې په دغه ورځ باندې ثمانیه اتو فرشتو روایتو کې راځي چې اوس ته الله عرش څلورو فرشتو اوچت کړی یا څلورو صفونو د فرشتو اوچت کړی دی او د قیامت په ورځ باندې به د چار سره چار بل جمع شي نو اته فرشتې یا اته صفونه د فرشتو دا د الله عرش په هغوی نیولی د دغه علم الله ته چې د یو یو فرشتې له الله تعالی څونه وجود ورکړی او څومره طاقت یې وله ورکړی یومئذ تعرضون په دغه ورځ باندې به تاسو پیش کېدی شئ په دغه ورځ باندې تعرضون پیش کېدی به شئ تاسو لا تخفا منکم خافیه پټ به نه په تاسو باندې پټ به نه ستاسو نه خافیتون یو حالت پټېدونکی هېڅ شی به ستاسو نه پټ نه هر شی ورته په ډاګه شي تفصیل دا دی فاما من اوتیه کتابه بیمینه پس هغه څوک چې ورکړی شي هغه ته کتاب د اعمالو د هغه په خلاص باندې چاته چې د هغه د ژوند ریکارډ په خلاص میلاو شو دا د دې نښه ده چې دا کامیاب دی دا د دې نښه ده چې دی ناجي دی دی فالح دی فیقولو نو دی به خپل کتاب کې راوالي دا منځونه روجي زکاتونه حجونه د دین دپاره محنتونه او د الله د دین دپاره ننګ او غیرتونه دا به پکې پرې پرې پرتی پرې پرې نو دی به خپل کتاب راوالي او خپل یارانو دوستانو خپل خپلوانو ته به راشي فیقولون وی به دا مؤمن ها مقرؤ کتابیا هامو والی راشی اولولی کتاب زما دا ها مانا خذو والی تاسو تویم اقرؤ کتابیا هامو راشی اقرؤ کتابیا اولولی زما دا عمل نامه خو خبری انی ظننت انی ملاق حسابیا یقینا زما یقین و یقین علماء تفسیر لیکي صحابه کرامو او تابعینو کې چې ځوان په قرآن کې چې د مؤمن ځوان راغی دا معنا یقیني او چې د کافر ځوان راغی نو هغه شکی ځکه دلته ظننتو ترجمه ایقنتوکم انی ظننتو یقینا زما یقینو د دې خبرې
چې انی ملاقن یقینا زه ملاویدونکی یم حسابیه د خپل حساب کتاب سره. دی کتابیه حسابیه دا څومره هیګانې چې راغلي دې ته هی د وقفې وایي ښه های وقفه دا د وقفې هی ده. نو ځکه وایي اما من اوتي کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه. پسی به دا خلاص والا کسو په هغه ژوند خوشحاله کې. نو ژوند خو خوشحاله نه وي په هغه ژوند کې چې هغه خاوند د دغه ژوند اوسیدونکی دی ژوند به خوشحاله وي. فی جنت عالیه ایبا په جنتونو چتو 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 کې قطوفها دانیه میوې د دې به رانږدې وي. قطوب د قطب جمع ده په معنا د میوې باندې راځي. قطب شوکولو ته وایي میوې خلک را شوکوي نو قطوفها میوې شوې. قطوفها چې میوې د دغې جنتونو به دانیتون نږدې به وي. قاعدا وقاعما ومستجعا ولاړ سړي ته ناست سړي ته او ملاست سړي ته به برابري. مړه سګې خولې به وي راغلي داسې لاسو ته به مجت نه وي دا میوه به دې خولې له په خپله راشي داسې او چک ته وها ګوتې مو وروړه. مومن په دنیا کې انتهایي ستړی نو الله داسې د راحت ځای ته بوته چې اوس وایي لاسونه مه خوځوه خوراک کوه. دلته به د آرام پسندۍ او دلته به د خوبونو او دلته به د دمو ذکر نه کوئ. په دې بخاري کې یوه زنانه صحابیه ذکر کیږي وی هغې به ویلې زه تعجب کومه چې سړی دا د سړي مرګ په سر دی او حساب کتاب یې په سر دی دی څنګه خوبونه کوي. او د زنانو ته به یې تقریرونه کول ویل د خوب ورځې را روانې دي خپې به وغځوئ بیا به راغونډې نه کوي. خوب دپاره خو قبر شته که نه. د مؤمن ژوند دا تکلیفي ژوند به وي دا د مشکلاتو سره به وي د ستړیوالي سره به وي. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. خورئ او څکئ تاسو هنیئا خوشګوار او مزیدار بما اسلفتم فی الایام الخالیه په سبب د هغې اعمالو چې وړاندې کړي تاسو په هغه ورځو تېرو شوو د دنیا کې. واما من اوتی کتابه بشماله اما من ار چې هغه څوک دی چې ورکړی شي هغه ته عمل نامه په ګس لاس باندې دا د شقاوت نښه ده. فیقولو پس وایي به یا لیتنی لم اوت کتابیه ای کاش کې افسوس دی ما لره چې نوی راکړی شوی ما ته زما کتاب. ځکه چې د ګندګۍ او د فحاشۍ او عریانۍ د بېدینۍ او د ظلمونو د آرامخورۍ او د فحاشۍ نه ډک کتاب دی. ولم ادري ما حسابي او زه نه پوهېږم زه نه پوهېدم چې حساب کتاب بلاسئ ما ته خو د دې دا مشکله څه ښکاره کېده نه. یا لیتها کانت القاضیه یا لیتها کاش کې چې دغه مرګ زمونږ په دنیا کې کانت القاضیه وی دی یو فیصله کن مرګ آینده بیا مونږ بیا را ژوندي کېدل زمونږ نه وی. ما اغنا عني ماليه دپه نه که پیدا را نه کړه ما ته زما مالونو او دولتونو. هلک عني سلطانیه هلاک او تباه شه زما نه حکومت او زما هغه غلبه او زورورتیا. الله به فرشتو ته وایي خذوه ونیسئ دې مجرم لره فغلوه سرخ پکئ د لره یعنې توق ورته واچوئ د خپې دې سټ ته وتړئ پنډوس ته ساس کوي چې فرشتې په دلتو باندې جهنم ته ورسئ. ثم الجحیم صلوه بیا جهنم ته وردن نه کوي دی. ثم فی سلسلة بیا دن نه کوي دی په هغه زنځیر کې زرعها 70 ذراعا چې یو ګز د هغې 80 ګزه دی. د هغې زنځیر یو ګز هغه 80 ګزه دی او دغې نه پته نه لګي مفسرین وایي چې الله په ګز باندې چې دا څونه به وي. فسلکوه وردن نه کوي دی پر زنځیر کې. ولې دا بدماشو انه کان لا یؤمن بالله العظیم ځکه د ایمان نه راوړو په الله لوی باندې. ولا یحض علی طعام المسکین او نه تیزولو لا نه تیزول کول په طعام ورکولو باندې یو فقیر مسکین ته. ولیس لهم اليوم هاهنا حمیم پس نه به یې د لپاره نن ورځې څوک سرګرم دوست
ولا طعام نه بدر پر خوراکي الا من غسلین مگر دا غوینو زونه چې بهیږي به د دې جهنمیانو نه او جمع کېږي به په دې باندې وسکلی کېږي لا یاکله الا الخاطئون نه به خوري دغه غسلین لره مگر خطاکار او ګناهګار. انشاءالله په دې باندې بس ټیم تیر شو. دا اخري رکو به بیا انشاءالله سبا له وایو. د آخرت سره ډېر لوی تعلق دی د وروستنۍ حصې د قرآن. د هغه په غور باندې واورئ او آخرت ځان ته رعایت کوئ. تاسو خو هلکان یئ، تاسو چې زمونږ لا مرګ کم ځای کې دی، خو مرګونه راځي زمونږ په کلي کې بل او زمونږ نوجوان هلک استمر شو او وعده یې موله کړی و. نو ګورئ مرګ هر چا ته راځي. دا مه وایئ چې ګینې بوډاګان به مري او موږ په دې دنیا کې دغه سي. دعا وکړئ چې الله مونږ تاسو د قرآن په اسرار او لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهې کړي. دې سره سره موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې رب راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي په هر رنګ چې کوي، هدایت ورته وکړي کوي بدقسمت یې تباهي کوي. الله زموږ ټول ناراضي شي. مشران کشران زموږ د مسلمانانو زنانه نارینه وبخي. څونه بیماران دي د مسلمانانو شفا کامل عاجله ورکړي. جامعه تعلیم الاسلام مندني آباد کړي. دې کې څومره کمی دی او په هر لحاظ سره چې کمی دی الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي. یا زمونږ پروردګاره دا زمونږ د آخرت لپاره بهترینه ذریعه رضا وګرځئ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه